ها په دې باندې پوه شوئ اوس په دې کې زمونږ سره د څو منځونو زاویې موږ ته معلومې شوې څه مخکې معلومې شوې وې څه اوس یو د غروب و طلوع د دې دپاره موږ زاویې سره وښکلې وه 90.833 90.833 دا دواړه ټیمونه باندې معلوم پیکس د قیامت د ورځې پورې ټیک شوله بل دی عشاء او فجر دا به معلوم وو په 108 یا په 105 پوه شوې خو عام طور موږ ځان له دلته په 108 باندې دقیق باندې معلوم وو پوه شوله څلور اوقات زموږ سره معلوم شو که نه د ماسپښین د مازدیګر دپاره زاویه څه ده د عصر دپاره زاویه دا به د روزانه په بنیاد باندې روباسو دې دپاره به ځان له قاعده استعمالو او د دې زاویه روزانه بدلیږي تمامي کال 365 ورځې دا بدلیږي پوه شوې خو لکه مثال نن 7 مارچ دی که نه نو چې په 7 مارچ باندې کومه زاویه د دې ده نو را روان په 7 مارچ په ایما کوي په 8 مارچ چې کومه ده نو پر روان 8 مارچ به هم حق کوي خو د 7 او د 8 دا به یو بل نه مختلف وي پوه شوې نو دې دپاره به روزانه زاویه روباسو او بیا د عصر دپاره چې زاویه روباسو نو د دې د زاویه راوښکل دا بنا دي په سایه اصلي بنا دي په سایه اصلي نو اول به سایه اصلي روباسو د دې نه مخکې څه کوو سایه اصلي روباسو پوه شوې بل دا خو د دې د زاویې دپاره دا ضروري شوه که نه بل دا اوقات چې موږ څومره روباسو عصر عشاء فجر غروب طلوع وغیره ده د دې دپاره لازمي ده چې موږ ته د وقت نصف النهار معلومي څه دې راته معلومي نو د دې ټولو نه اول عمل به د دې کوو اول به وقت نصف النهار روباسو اول به سایه اصلي روباسو نننۍ ورځې د هغې به بنات به د عصر زاویه هم روباسو نو زاویې به را سره ټولې معلومې شي که نه اوس به اوقاتو ته ونښلو چې اوقات روباسو په اوقاتو کې به د ټولو اول څه روباسو نصف النهار پوهېږې پې د دې نه بعد بیا ستا اختیار دی چې کوم وخت روباسې روباسه خو ابتدا به د چا نه کې د ده نه ځکه په دې ټولو کې به ده لره دخل وي د ده نه بغیر یو وخت مکمل کېدی نه شي پوه شوې په دې خبره راشه دې اوس درجہ زیر افق پر غروب جبکہ مستطیل فجر کی طرح 15 پر اور مستطیل 18 پر یہاں صاحبین و امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں اختتام وقت مغرب و ابتدائی عشاء میں اختلاف ہے احتیاط اس میں ہے کہ مغرب کی نماز 12 درجے کے وقت سے پہلے پڑھ لی جائے احتیاط پاگی کی اور عشاء کی اذان و نماز 18 وقت کے بعد پڑھی جائے تاکہ سب کے نزدیک بلا اختلاف مغرب و عشاء کی اذان و نماز درست ہو جائے پوچھے بھی اسٹرانومیکل ٹویلائٹ وہ شفق جو اس وقت شروع یا ختم ہوتی ہے جب سورج کا مرکز افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ 6 درجے تک کی روشنی سیول 6 سے 12 تک کی روشنی ناٹیکل اور 12 سے 18 تک کی روشنی اسٹرانومیکل اسٹرانومیکل شفق ابیس چې دی د اسټرانومیکل ټویلایټ وایي ٹھیک ده د افق نه نور چې د دې 90 نه راغی چېته څه ته راغی چېته نو دا هغه یو شو بیا د چې نه به بارې ته راځي که نه بیا د بارې نه 15 یا 18 دا درې قسم پوه شوې تو گورا جب سورج کا مرکز افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ 6 درجے تک کی روشنی سیول دی زینا دی زی پوری دا سیول ٹویلائٹ دیتا ہوئی
ٹھیک ده عام رڼا وي کچ کچ سیزونه هم سړي ته ښکاري ٹھیک ده او بیا د دې ځای نه د دې ځای پورې دا څه وي احمر وي یا دغه ناټیکل ټویلایټ وي ٹھیک ده او د دې نه بیا بلکې د بارې نه بل د پندرې نه نیسي ٹھیک شوله دا بیا څه وي هغه شفق ابیض وي نو دې ته کوم اسټرانومیکل ټویلایټ وي ٹھیک شولا نقص دی 18 درجے زیر افق پر صبح کے وقت سورج کی پہلی روشنی نمودار ہوتی ہے اور شام کو 18 درجے پر غائب ہو جاتی ہے صبح 18 درجے سے پہلے اور شام کو 18 درجے کے بعد سورج کی کسی قسم کی روشنی افق پر نہیں ہوتی چې د دې 18 نه لاندې شو او دلته لا 18 لراغلې نو په دې منځ کې ګوپ تیار وي په دې کې څه قسم رڼایي هغه نه په دې خبر باندې پوه شئ ښه بل دی زوډیکل لایټ یا بروجي روشنی دی ته وایي صبح کاذب چې ورته وایو ٹھیک ده دا قوس قزح کی طرح یہ ایک دا اصل دا زوډیکل ټویلایټ یا دا صبح کاذب چې دی دا د نور رڼا نه ده دا د نور رڼا هغه نه د بروجي روشنی ده دا د ستورو رڼا ده څه شي ده د ستورو رڼا او دا چې وي نو دا د شفق په شانتي مستطیل په افق خوره نه وي په افق باندې خوره نه وي بلکې دا او دا په ټول کالوم نه وي او په هر علاقه کې نه وي بلکې دا کله کله وي بعضې علاقې چې کومې خط استوا ته نږدې دي هلته ډېرې وي چې د خط استوا نه سره لرې کېږي دومره کمه وي بیا او دا دي چې اوږده غونته کې شغله را پیدا شي پوه شوې دغه لیکلي د احمد رضا خان صاحب چې د نیمې نصف شب پورې ما دا لیدلي تاسو په مسعودن کې په دې کې وایي په سهار کې وایي دا د نصف شب کې ما دې څه کړې ده مشاهده مې کړې ده پوه شوې دا کله کله داسې شي چې هغه یو ستوري طرف ته یو سیارې طرف ته د انور ور مخامخي هغې نه هغه په هغې کې د هغې رڼایۍ هغه انعکاس پکې ډېر زیات وي د هغې نه هغه رڼا وتمبېږي او موږ ته به لږه رڼایي راښکاره کېږي پوه شوې بې دنیا په ارباو بلیونو ټریلیونو باندې ستوري دي که نه دا خو څه شمار مار خو نشتي نو کله کله او مختلف حرکات کوي خپل چکرې لګوي نو کله کله پکې داسې څه ستوری راشي چې هغې هغه رڼا لږه ډېره وي نو موږ سره زموږ د دې افق سره داسې لږ په کراس باندې وي نو رڼا یې لږه خوره موږ ته ښکارېږي خو دا د نور رڼا نه ده بلکې دا د هغې ستورو رڼا ده ٹھیک شوله یا بالفرض دا د نور رڼا وي نور د ډوب شوي د اټانې نه لاندې تللی خو په یو څیز باندې ولګي په دې کائنات کې دنیا ستوري دي مختلف په یو باندې ولګي او د هغې نه هغه رڼا وتمبېږي نو دې خوا بیا موږ ته داسې یو اوږده کرښه غونته کې ښکاري ټیک ده نو دا ارزن نه وي د شفقونو په شان بلکې دا طولن وي څرنګې وي طولن وي او دې ته هېڅوک هم سحر نه وي لکه دا صبح کاذب دی صبح صادق صبح صادق چې هغه رڼایي به ارزن وي قوس قزح کی طرح ایک انعکاسی روشنی جو سال بھر میں صرف 2 ماہ کے دوران بعض مقامات پر نمودار ہوتی ہے اور اسٹرانومیکل ٹویلائٹ سے کافی پہلے ختم ہو جاتی ہے سار ٹائم کی اسٹرانومیکل 18 انور نہیں راغلے مخ کی ختم شوی وسط اگست وسط اکتوبر میں یہ روشنی مشرق کی طرف اسٹرانومیکل ٹویلائٹ سے کافی پہلے ظاہر ہوتی ہے د اگست د منځ نه راواله تر اکتوبر د منځه پورې مشرق طرف ته په سحر کې دا د 18 ډیګرۍ چې نور لا را رسېدلی نه وي د هغې نه مخکې دا رڼا هغه وي ها اسی طرح یہ روشنی مغرب کی طرف دا خو مشرق طرف ته مغرب کی طرف وسط فروری تا وسط اپریل میں ظاہر ہوتی ہے لکه په دې موسمونو کې ته وګورئ ٹھیک شو نو په سحر کې بدایي ٹھیک ده دا د
د وس د فروری تر وس د اپریل پورې هغه ظاهرېدلی هغه ممکن دي شاید چې په دې ورځو کې ظاهره شي. جارج ایبل نے اپنی کتاب ایکسپلوریشن آف دی یونیورس مطبوعہ 1964 میں زوڈیکل لائٹ سے متعلق لکھا ہے کہ اسے بعض اوقات صبح کاذب بھی کہا جاتا ہے. اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہونے والی اسٹرانومیکل ٹوائلائٹ صبح صادق ہوگی. لہٰذا واضح رہے کہ زوڈیکل لائٹ کا اصطلاح شریعت فجر مستطیل وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں. دې سره څه تعلق نشتی بلکہ زوڈیکل لائٹ تو فجر مستطیل اسٹرانومیکل ٹوائلائٹ سے کافی پہلے ختم ہوتی ہے. نیز یہ سورج کی روشنی ہی نہیں. والتفصیل فی احسن الفتاوی جلد 2 صفحہ 178 تا 183. زوڈیکل لائٹ کے متعلق کچھ تفصیلات اس کے خلاف بھی ملتے ہیں جو پروفیسر عبداللطیف صاحب نے اپنی کتاب صبح صادق و کاذب میں ذکر کی ہے. فل یراجع.